أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام. درود شریف و اللهم صل علی محمد كما صليت على إبراهيم. دا حدیث شریف بخاری شریف کم دے، مسلم شریف کی، ابو داود کی، ترمیزی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، دارمی کی، امام احمد مسند کم ذکر کرے دے. دی حدیث شریف کی پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم باس حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی دی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. د حالات مخکې حدیث کې تیر شوي دي، بنی الاسلام علی خمسین کې، نو بیا اعاده نه کوو. دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف. حدیث شریف ته وګورئ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي امرتو ما ته امر شوی دی ان اقاتل الناس چې خلکو سره جګړه وکم حتی تر هغې پورې یشهدو چې هغوی ګواهي وکړي الله اله الا الله چې نشته بل معبود موجود مګر یو الله دی وان محمد رسول الله، او ګواهي وکړي د دې خبرې چې محمد د الله رسول دی. ویقیم الصلاة او منځ ودرئ، ویوتو الزکا او زکات ورکی. فاذا فعلوا ذلك چې کله دا کار وکي عصموا مني بچ بشي زمانه دماغ ویني د دوی و اموالهم مالونه داغي الا بحق الاسلام مگر د اسلام په حق کې بد د وینه محفوظه نه. پوښه په د اسلام په حق کې به د وینه محفوظه نه. معنا داره که مرتد شنه بیا وینه نه محفوظه، که واده یې کړی و او زنا یې وکړه نو وینه به نه محفوظه، او که مسلمان یې وواجه نو بیا به د دې وینه محفوظه نه. حق الاسلام دې ته وایي. وحسابهم علی الله، او حساب د خدای سره دی. بظاهر وایي چې زه مسلمان یم نو موږ به منو، نور پټه معامله د خدای سره ده. متفقون علیه. الا مگر دومره خبره د چانه مسلم لم یذکر الا بحق الاسلام، امام مسلم دا نه دي ذکر کړي چې الا بحق الاسلام. دې ځای پورې پوښتنه کنه. د حدیث شریف مقصد څه شی دی؟ مقصد یې دا دی چې اجرا د احکامو دپاره صرف اقرار لسانیم کافي دی. اسلامی احکام مسلمان ګڼل د دې دپاره لسانی اقرار کافي دی، تصدیق قلبی ضروری نه دی. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. مقصود من الحدیث الترغیب الى بعض خصائل الایمان، د ایمان د بعض خصائل و ترغیب ورکي. چا عصمت الدم والمال ذکر کئی، یا مقصود د دین د نشر او اشاعت حکم دی چې دې کې د ژبې نه بعد د توري نه هم کار اخیستل پکار دی. په دې روایت کې په مرجعه او رد بلیغ دی چې اعمال حدر نه دي، بې پیدي نه دي، بلکې شارع د اعمالو دومره اهمیت بیان کړی چې د دې په پرېښودو
مال او جان حدر کړي دي چې دغه اعمال څوک نه کوي شهادتین من زکات نو بیا وینه حدر ده او کدا کوي نو وینه محفوظ ده نو اعمال څومره مفید شی شو څلورم باس مطابقت ته حدیث د کتاب الایمان سره حدیث شریف کی ترغیب الایمان او بیان د بعض خصائل ایمانیو او کتاب الایمان عنوان هم د ایمان بحث ده مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره واضح پینځم باس حل د مفردات او اعتراضات او جوابات امرتو د ماضی مجهول صیغه ده مجهول صیغه ځکه استعمال کړه چې فاعل متعین دی چې الله دی ځکه نبی علیہ السلام وایي ما ته امر چې نبی ته خو د الله نه بغیر بل څوک امر نشي کولی ان اقاتله کې ان مصدریه ده یا تفسیریه ده تاسو باندې به اعتراض وارد چې ان تفسیریه خو د قول نه بعد راځي او دلته خو د قول نه بعد نه دی راغلی نو جواب دا دی د امر نه بعد راغلی امرتو ان اقاتل الناس او امرتو امر دا هم قول دی کنه ځکه امر څه ته وایي قول القائل لغیره افعل على سبیل الاستیلاء قول نه بعد راغی که لکه د ندا نه بعد راشي هغه هم قول دی ندا کنه ونادیناه ان یا ابراهیم د ناس نه مراد کافر خلق دي ځکه حتی یشهدو دا غایه ذکر کړی دا او مومن خو شهادت کوي کنه حتی یشهدو کې حتی د غایه او انتها د پاره ده او په یو روایت کې راغلی دی حتی یقول لا اله الا الله یشهدو پځې تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې غایه د قتال څه ذکر شوی ده شهادتین اقامت الصلاة او ایتاء الزکات اوس یو سړی ختم نبوت نه مني او یا د نورو ضروریات د دین نه انکار کوي نو د هغې وینه بیا حدر نه ده ځکه دلته غایه د قتال دپاره څه ذکر کړه شهادتین بس او زکات او صلات نو چې دا کارونه څوک کوي نو د هغې پوه شي نو هغه بچ دی او که دا نه کوي نو ګورې وینه حدر ده صرف دا که نه کوي نو که یو سړی ختم نبوت نه مني یا نور ضروریات د دین نه مني نو بیا هغه وینه حدر نه ده تاسو به جواب وکئ د حدیث شریف د بیانولو په وخت کې همدا ضروریات د دین و بیا چې نور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله د طرفه وښودل شول هغه هم پکې داخل شو لیکن دا جواب ضعیف دی ځکه حدیث کې صوم او صلات ذکر دي او دا خو د مخکې نه فرض نه و دویم جواب اصل جواب دا دی چې دلته څو شیان ذکر دي خو ټول دین پکې دی شهادتینو کې د عقیدې ټولو مسلو ته اشاره ده او په صلات او زکات کې بدني او مالی عبادتونو ټولو ته اشاره ده بس جامع الفاظ یې ذکر کړ بل اعتراض به په تاسو وارد شي چې دلته خو غایه د قتال دپاره شهادتین ذکر کړه او قرآن کریم کې غایه د قتال دپاره جزیه ذکر شوې ده حتی یوتوا الجزیة عن ید وهم صاغرون تاسو په دې پوه شئ امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله عموم دی پکې نو جواب دار چې حدیث عموم د حکم جزئی او په د حکم د معاهد نه منسوخ دی معاهد خو کلمه نه وایي کنه او بیا یې وجل نه دی روا شهادتین نه کوي بیا یې وجل نه دی روا نو د دې حدیث کې چې کوم عموم دی د دې عموم نه معاهد هم وتلی دی معاهد چا سره دی چې واده وکړه چې نه دی وجنم او جزیه والا تم موتی د جزیه کافر تم وتلی دی اوس پې پوه شئ
نو دا عام مخصوص البعث. دریم جواب بداو کہ ناس خو عام دی لیکن د دینه مراد صرف خاص مشرکین دي. ما تا مرشه چې مشرکینو سره وجنګېږم. دلیل سره دلیل دا دی نسائی شریف پر روایت کې دا سره راغلی امرت ان اقاتل المشرکین، مشرکینو لفظ راغلی الا بحق الاسلام. اسلام دا مستثنا مفارغه ده، دا مستثنا منه مقدرنا. تقدیر د عبارت داسې ده فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم لا يسفك دماؤهم ولا ينتهب اموالهم بحق من الحقوق الا بحق الاسلام. مستثنا منهم حذف دکا. حق الاسلام درې سيزونه دي: قصاص، زنا بعد احسان، او ردت بعد الاسلام. وحسابهم على الله، حساب په الله د دې جملې دو مطلب دي. یو مطلب دا چې نحکم علی الظواهر، مونږ به په ظاهر حکم کوو او دا اعمال چې څوک کوي مونږ به ورته مسلمان وایو، او د هغه د زړه حالت به الله ته سپارو. د زړه د حالت حساب یې د خدای سره دی. یا سړی وایي زه ښه سړی یم، بس ټیک شو، ډېر شکر دی چې ښه سړی. موږ به نه ټینګو چې نه نه ته کافر یې او ته بېدینه یې او نه نه ته مرتد یې. په زوره به نه مرتد کوو که نه. وایي زه مسلمان یم، شکر دی. موږ وایي شکر دی زمونږ ورور یې، د زړه سره مې دا سیده که نه ده. او موږ ټینګ کړی چې نه نه ته کافر یې او بد دا چل دی. نو خو ډېر خلک به د اسلام نه ملګرتیا نه ختم شي. دا زمونږ د وروري د مسلمانۍ به کمه شي که زیاته به شي. تکبیر به نه کوو دا کافر دی او دا کافر دی او دا کافر دی. 15 مسلمانان به بیا پاتې شي. دا خو د خوښې شی نه دی که نه چې څوک وایي زه مسلمان یم او ظاهري مسلمان او اقرار کوي، بس نورې خبرې پکې نشته. دویم مطلب دا دی د شهادتین او د صلات زکات وغیره دا پایده شو چې مال جان دی محفوظ شو. البته اخروي پایده او ثواب د الله تعالی په ذمه دی، دې کې زمونږ کار نشته. مونځ او دس سړی کوي بظاهر مزان له مسلمان وای، نو فایده یې دا ده چې مال جان محفوظ شو، د مسلمانانو معاشره کې داخل شي. زړه کې که مسلمان نه دی نو خدای ورسره څه کوي هغه د خدای خوښه ده، هغې کې زمونږ کار نشته. پې پوسلی که پې نشلی پوه تاسو باندې به اعتراض وارد چې وحسابهم علی الله. لفظ علا خو د لزوم د پاره دی، بیا خو د معتزله و مسلک ثابت شکم چې په الله تعالی اصلح للعباد لازم دی او واجب دی. زمونږ په نسخ په الله تعالی باندې هیڅ شی واجب نشته. ثواب فضل دی او عذاب عدل دی. پې پوه نسلی. شرقایت کې دا بحث تا چې د وجوب نه کم وجوب مراد دی، وجوب عقلی مراد دی او که وجوب شرعی مراد دی. که د وجوب نه وجوب عقلی مراد دی نو د هغې سره خو اختیار نه بیا استیراري. که د وجوب نه وجوب شرعی مراد یا خو د بره حاکم نه وجوب شرعی مقرر شوی، او که په الله باندې حساب د دوی واجب شي نو بره حاکم په الله څوک دی چې پې واجب کړي دي. تاسو پوه شئ که نه شئ پوه؟ خیالي جواب کړی دی، خیالي علامه خیالي رحمه الله. هغه وایي دلته علا د لزوم بظاهر خو د لزوم د پاره دی، خو د لزوم د پاره نه بلکې د التزام د پاره دی. یو لزوم دی او یو التزام دی. الله تعالی تفضلا د دې خبرې التزام کړي. دا سیده لکه په ځان چې لازمه کړي، لازمه خو پې نه ده کړ، پې پوه نشلی. نو علا د لزوم د پاره نه بلکې د التزام د پاره ده. یعنی تفضلا د دې خبرې التزام کړی چې زه به ورسره حساب کوم. د دې نظیر قرآن کې الله وایي وکانه حقا علینا نصر المؤمنین. په مونږ حق دی چې د مؤمنانو نصرت او مدد به کوو. حق نو د حق خو په معنا د واجب سره که نه،
حق نه حق تفضلی مراد دی یا داسې وه چې اعلی د لزوم د پاره د خو د لزوم نه مراد لزومي تفضلي دی اوس خو پې پوه ويقيم الصلاة اقامت صلاة حکم امام احمد ابن حنبل پنس تارک صلاة ارتدادن قتل کیږي چې دا مرتد دی د تارک الصلاة حکم څه دی دا خو به په کتاب الصلاة کې راشي لیکن دا روایت د امام احمد ابن حنبل دلیل نشي جوړېدی چې مونځ نه کوي درې څیزونه ذکر کړه شهادتین صلات زکات نو چې صلات نه کوي نو بیا به مقاتله ورسره کوم نو هغه وایي چې صلات نه کوي نو ارتدادن به هغه وجل کېږي خو دا حدیث د هغه دلیل نه دی ځکه مقاتله خو مستلزمه قتال لره نه ده که نه یو مقاتله جنگ له وایي یو قتال وجلو ته وایي دلته مقاتله ذکر د وجل خو نه دي ذکر جنگ به ورسره کوم تاسو ما په دې خبرو پوه شئ که دا بل حدیث ته وګورئ وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته رواه البخاري احوال دراوی تیر شوی مختصر تشریح ته وګورئ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى صلاتنا چې څوک مونځ وکړي زمونږ د مانځه په شانې واستقبل قبلتنا مخ واړوي زمونږ قبلې ته وکل ذبیحتنا او اخري زمونږ مذبوحه فذلک المسلم دا هغه کامل مسلمان دی له ذمة الله چې هغه د پاره د خدای ذمم ده او ذمة رسول او د خدای د رسول ذمه هم ده فلا تخفر الله فی ذمتی تاسو احد شکنی مه کوئ د خدای په ذمه دارۍ کې خدای وایي دله به څوک نه وایي څه نه وایي او تاسو یې راونیسئ مړی کوئ رواه البخاري دریم باس مقصود د حدیث شریف مقصود د حدیث شریف د اسلام د لوی شاعر او علامات بیان او د هغې طرف ته ترغیب لوی شاعري څه دي مونځ زموږ د مانځه په شان قبلې ته مخ زموږ ذبیحه خوړل مقصد د شاهد صاحب مشکات رد بلیغ دی په مرجعو چې اعمال حدر ګڼي وګوره نبی علیہ السلام د بعض اعمال د اسلام شاعر او علامات ګڼلي دي او حدر او بیکاره نه دي څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره حدیث شریف کې بیان د شاعر او علامات د ایمان دی او وجه د کتاب الایمان هم دغه مقصد دپاره شوی پنځم بحث حل د الفاظ مفرده من صلى صلاتنا دا صلاتنا منصوب دی په نزد د خافض من صلى كصلاتنا اعتراض بواری چی زکات خو دې حدیث کې ذکر نه کو مخکې کې ذکر ہو جواب دار اکتفا بالصلاة وکړه ځکه دا عماد الدین دی واستقبل قبلتنا تاسو باندې به اعتراض واری چې دا خیط خو بظاهر مستدرک دی من صلی صلاتنا چې زمونږ په شانې مونځ کوي قبلې ته پکې مخ شته که نه واستقبل قبلتنا څه دپاره تاسو به جواب کوي دلته بیان د ممیزاتو د دین دی زمونږ د دین هغه خبرې چې مسلمان پې د نورو اقوامو نه جدا کیږي او پوره تمیز به په پوره وضاحت سره راځي نو ځکه واستقبل قبلتنا چې دا ذکر دویم جوابدار دلته رد مقصود دی په یهودیانو باندې د هغوی په صلات کې استقبال زمونږ د قبلې نه و هغوی به ویلي وي چې مونږ هم مونځ کوو جوابدار ستاسې مونځ صحیح نه دی ځکه زمونږ قبلې طرف ته نه دی وعکل ذبیحتنا ذبیحه په معنا د مذبوحي سره ده ذبیحه کې تا د تانیث د پاره نه ده بلکې د لفظ شاد په شان د توحد جنسي د پاره ده
څه لپاره؟ من صلی صلاتنا کې تمیز د عبادت ته اشاره ده چې د مسلمان عبادت بم د نورو خلکو د عبادت نه جدایي. واکله ذبیحتنا کې تمیز د عادت ته اشاره ده چې د مسلمان عادات بم د نورو اقوامو د عاداتو نه جدایي. مسلمان یو مستقل قوم دی، یو مستقل معاشره د هر څه به جدایي. فذلک المسلم، ذالک مبتدا والمسلم خبر. ذالک نرسته اسم اشاره راشي، مبتدا و خبرم جوړېدی شي، موصوف صفتم جوړېدی شي، معطوف علیه په بیان مبدل منه بدلم جوړېدی شي. نو فذلک المسلم دا مسلمان دی، دا خو حمل اولی شه. ذالک کی اشاره مسلمان ته. تاسو به جواب کې ذالک موصوف، المسلم صفت، موصوف سره صفت نه مبتدا حمل اولی پکې نشته، او له ذمت الله و ذمت رسوله دا خبر شي. دا هغه مسلمان دی چې د خدای او د خدای د رسول ذمه کې داخل شي، چې دله به څوک ثنا وایي. فلا تخبر الله فی ذمته، تخبرو د اخبار نه دی، اخبار د خبر نه په معنا د عهد سره، یا باب افعال ته نقل شو نو حمزه پکې د سلب ماخذ د پاره. نو اخبار څه معنا؟ عهد ماتول. فلا تخبر الله، د خدای عهد ما ماتوي، دا مطلب څه؟ دی حدیث شریف کې اوسو مسلې ته اشاره ده. اول دا ده چې اهل قبله او تکبیر نه دی پکار، ډېر احتیاط وکوي. اهل قبله او ته کافر نه وایي چې قبلې ته مونږ کوي. فتوی به ډېر زر نه لګوي، خیال هم دی کړل طالبان ډېر زر فتوی لګوي دا کافر بچی دی. تاسې به دې پوه شئ که نه شئ؟ نو اهل قبله او تکبیر نه دی پکار. دیم دا چې څوک ظاهري طور سره اسلام قبول کړي نو مسلمان به ورته وایي، باطن به نه لټوي، تجسس به ورسره نه کوي، ځکه ته په دې مکلف نه یې. دریم دا مسله معلومه شي چې صاحب قبلې ته تعرض نه دی پکار، ضرر به نه ورسوي اهل قبله ته. څلورم دا مسله معلومه شي چې د مقر بالتوحید تکفیر نه دی جایز. پنځم دا چې د مسلم او د غیر مسلم ما به الامتیاز به عبادات هم یا عادات به همي، دواړو کې به فرق، جامع به هم جدای، لباس، عبادات، عادتونه هر څه به جدا دای په شان بنئ. په پوه شئ که نه شئ؟ شپږم دا مسله معلومه شوه چې اهل قبله هغه دي چې نورو ضروریاتو د دین نه منکر نه وي. دا نه چې صرف قبلې ته مونځ کوي اهل قبله شو او پیغمبر نه مني. قبلې ته دې مونځ کوي که نه؟ قادیانیان قبلې ته مونځ کوي که نه کوي؟ دا اهل قبله نه دي. ولې نه دي؟ ځکه ختم نبوت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه مني. اوس پې پوه شئ. اهل تشیع قبلې ته مونځ کوي او عایشې ته زناکاره وایي. اوس ورسره څه کې دې ته به مونږ اهل قبله وایو؟ درود شریف اللهم